السلام علیکم. یو پنځه شپږ اهم خبرې دي چې ما وې ستاسو سره شیر کما. یو خدا ده چې په ایران کې د تهران نه 540 کیلومتر لرې په خراسان صوبې په ضلع طباز کې د کویلی په یو کان کې د ګیس دماکه شوې ده او په هغې کې 51 کسان وفات شوي دي. دې کې ټوټل 70 کسانو کار کو، دا نور زخمیان دي او 51 کسان پکې دغه دي. نو ډېر د افسوس واقعه ده، 51 خاندانونو ته به د غم خبر رسېدلی. دویم خبر دا چې په بلوچستان په زوب کې په علاقه کې د پولیس په موبایل باندې فایرنګ شوی دی او د ASI سره پکې 3 کسان شهیدان شوي دي، وفات شوي دي. دریم خبر دی چې ملم جبه کې هم په پولیس باندې فایرنګ شوی دي او په هغې کې پولیس 4 کسان زخمیان دي. دا افسوسناک صورتحال په دې وجه دی چې زموږ ادارې خو ډېر ښه کار کوي، خو اکثر توجه سیاسي معاملاتو ته شي، نو بیا د ملک کې د امن و امان صورتحال خرابېدو طرف ته روان. یو خبر دا دی ډېر اهم چې لیسکو لاهور الکتریک سپلای کمپنی دا نن سبا خلک د بجلی بیلونو نه ډېر تنګ دي او حکومت په هر لیول خپل ظلم په عوامو باندې روان کړی دی، خو ادارې بیا په خپله پکې خپلې حصه واچي. نو اوس خبر راغلی د حکومت په یو تحقیقاتي ریپورټ کې چې لیسکو صرف د لاهور لیسکو چې دا لاهور الکتریک سپلای کمپنی هغې 80 ارب روپۍ اوور بیلینګ کړی. لکه یو ظلم خدا دی چې بجلی ګرانه شوه او پتا پسې 10,000 بل راغلی، نو لیسکو د ځان نه یونټ سیوا کړي دي او یو 15-20 هزار پکې ځان نه لیکلي، نو هغه اوس 80 ارب روپۍ خلکو ته اوور بیلینګ کړی. دا یو ډېر عجیبه کار روان دی. نو زمونږ هر لیول باندې خپل واړه واړه فرعونان ناست دي، ظالمان چې هغه د عوامو سره دا د ظلم کارونه کوي. بل یو ډېر اهم خبر دی او دا دی چې حکومت یو ریټایرډ جرنیل دی، لیفټیننټ جنرال عامر، دا اخیری کور کمانډر ګوجرانوالا پاتې شوی او د ریټایرمنټ نه پسې فوري هغه په اماراتو کې دوبۍ د ریاستونه چې دي هلته کې سفیر لګو. نو د هغې نه د اماراتو حکومت انکار وکړو او دفتر خارجه ته یې وویل چې دلته موږ له څوک جرنیل مه رالیږئ. سفیر چې کله لګي نو اول د هغې ملک نه پې هم منظوري الي چې موږ دا سړی درلیږو، نو ستاسو دی خوښ دی، نو د هغې نه انکار وکړو. او د لیفټیننټ جنرال عامر شهرت چې دی لږ ډېر ښه نه دی. کله چې دی بریګیډیر او په پریزیډنسي کې د صدر اسف زرداري سره نو کو تاسو ته خیال یې هغه ټي والا سکینډل چې مشتاق چینی او عبدالله پاپړ والا او دا خلک نو هغې کې چې کم پیسې د منی لانډرنګ راغلی وي هغې کې د په پرسنل اکاونټ کې هم ډېر په اربونو روپۍ راغلی وي. نو دینه خو خیر څوک تپوس کولی نشي، خو دې سکینډل کې د دوی نوم راغلی و، نو په دې وجه باندې هم د دوی شهرت نه و. خو اوس UAE والا ووي چې دا قابل سړی موږ له مه رالیږئ، دا چېرته بل ځای ایډجسټ کړي. یو اهم خبر ما تاسو ته په هغه ورځو کې چې بحث کړی نو زما ډېر د جماعت اسلامي دوستانو اعتراض کړی. پرون د جماعت اسلامي د هغې درنې 45 ورځې برابر شوي او هغوی به دا دعوه کوله چې د حکومت سره زموږ ډیل وشو، تاسو به په 45 ورځو کې د هغې اثرات ګورئ. په دغې درنې نه پس 3 پیری بجلی نور حکومت ګرانه کړي، خو دغه درنې ولې کړې وه؟ د هغې په شا یو ډېر لاجیک و. لاجیک دا چې جماعت اسلامي د اسټیبلیشمنټ د بی ټیم کردار همیشه ادا کړی دی او په هغه ورځو کې ګرمي ډېره زیاته وه، بیلونه یکدم سیوا شو او په عوامو کې یو ډېره غم او غصه وه. نو د عوامو غم او غصه کنټرول کولو دپاره دوی یو فرینډلی میچ کړی د حکومت او د جماعت اسلامي سره چې هغوی دا تاثر ورکو عوامو ته چې بس موږ ستاسو دپاره جدوجهد کوو، تاسو کور کینې راونوځئ او یو کنټرول غونته مظاهرې وکړه او بیا هغې له په میډیا ډېر کوریج ورکړو. حکومت د خپل خلاف هېڅ نه ښیي، په لکونو خلک هم روځي او د جماعت اسلامي یو څو زره کسان راغلي او هغوی هر چینل به ښودل او حافظ نیم پریس کانفرنس یې به ښودلې او حکومتي وزیران چې به راله هغه به یې ډېر کوریج ولا میډیا ورکو چې بس معاهده
شو او جماعت اسلامي خلکو به وی چې بس ډیر زر به خوشخبری اورو. نو هغه وخت کې ما دا خبره کړې وه چې دا کنټرول مظاهره ده چې د عوامو غصه کنټرول کولو دپاره عوامو له دا تاثر ورکوي چې تاسو مه روځئ بس جماعت اسلامي ستاسو دپاره کوي او څه کېږي به نه الټه به بجلي نوره ګرانېږي. زما هغه خبرې رښتیا ثابتې شوې. تاسو زما هغه ویډیو راولیږئ وګوباسئ نو تاسو ته پکې پته ولګي. نو دا یو څو خبرې وي چې دا څه کېږي دا اوس د سوشل میډیا په وجه باندې خلکو ته پته لګي. د دې مشرانو دا خیال دی چې جوړ دا میډیا باندې مونږ کوم پروپیګنډه کوو نو د دې نه به خلک اثر والي. اوس خلک شعور راغلی دی دا ته چې په پیسو باندې کم بیانیې جوړې دا د عوام د شعور توهین دی. ستاسو څه خیال دی؟ امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.